الرحیم. زه وسام نسیم. ما سره نن اهل سنت والجماعت صوبایي صدر علامه عطا محمد دشاني صاحب موجود دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په بډرام کې چې کله ماه رمضان مبارک شروع شوی دی د فری آټا په سلسله کې چې کوم حالات دي انتهایي ناقص دي او تاسو ګورئ هر ورځ چې دی په مختلف سیل پوینټس باندې کې د عوام د طرف نه شکایت راځي. په دغه لړ کې موږ د عطا محمد دشاني صاحب هم دوه درې سټیټمنټس چې دي هغه هم راغلي په دې باندې کې دوی د مقامي انتظامیه چې کوم طریقه کار دی په دې باندې کې ګوتې پورې کړي دي. نو نن عطا محمد دشاني صاحب موږ سره موجود دی. سر دا راته ووایي چې دا طریقه کار چې کوم دی دې نه تاسو مطمئنه نه یې، دې کې شفافیت نشته یا پکې سیاسي چې کوم عنصر دی هغه شامل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احسان نسیم صاحب ډیره مننه چې د اهم ایشو حوالې سره د ستاسو د فورم نن خپل رای چې د هغې اظهار وکړو. د ټولو نه اول خو زه د وفاقي حکومت د مهنګۍ چې کوم مخې ته روانه ده او آی روز په هر شی چې دی هغه ګرانېږي او غریب عوام له ژوند تېرول ګران شوي دي، زه د دې شدید الفاظ کې مذمت کوم. پکار دا وه وفاقي حکومت له چې هغوی ټول څیزونه ارزان کړي، خو افسوس چې په دې ملک کې عوام ته غریب ته فایده رسولو په ځای باندې سرکار چې دی هغه سیاسي سکورینګ پوینټ کې خلک څه شانې مشغولوي. نن ټول ملک چې دی په هغې کې بحث چې دی هغه په مفت اټې باندې دی، مفت اوړو باندې دی. زه دا ګڼم چې دا هم د وفاقي حکومت یو سازش دی چې قوم دې طرف ته ولګوئ او په ملک کې چې کوم سیاسي هلې ځلې روانې دي چې خلک د هغې نه بل طرف ته واوړي. بهرحال د غریب دپاره هغو د یو پیکیج اعلان کړی دی د اوړو چې د 25 شعبان نه 25 رمضان پورې هر خاندان ته به 3 تیلی یعنی 30 کیلو اوړه چې دي هغه به مفت میلاویږي. په بډګرام کې د تیرو څو ورځو نه زموږ نظر دی په دې تقسیم باندې. زه دا ګڼم چې تقسیم کې شفافیت نشته، انصاف نشته، مستحقینو ته هغسې نه رسي کوم شان چې رسېدل پکار وو. او د هغې بنیادي وجه زموږ د انتظامیه مس منیجمنټ دی. طریقه کار واضحه نه دی، مشاورت نه دی شوی. زه حیران دا یم چې دومره ګڼ تعداد کې او په غټې سطح باندې مفت اوړه تقسیمېږي او د هغې دپاره څه طریقه کار نه دی وضع شوی، څه طریقه کار نه دی وضع شوی. په هغې کې سیاسي مداخلت هم دی، په هغې کې سیاسي سکورینګ پوینټ هم دی، په هغې کې سیاسي خلک چې دی هغه تر دې پورې شکایات دي چې دا علاقې سیاسي خلک ولاړ دی او هغه خپل ووټر سپورټر ته ورکوي او کوم د هغې نه علاوه چې عام خلک دی چاته وایي چې ستا نوم په لیست کې نشتی، چاته وایي چې ستا میسج نه دی راغلی، چاته وایي چې ته په دې کې ته اهل نه. اوس یو غریب سړی دی سهار نه لین کې ولاړ دی او هغوی لاړ شي هغوی ستا نوم نشتی پکې. بیا دا د ټولو نه بنیادي خبره دا ده چې دا سیل یا تقسیم پوینټ چې کوم متعین شوي دي د دې څه کرایټیریا ده، د دې څه کوم بنیاد باندې دا شوي دي؟ یا خو دا سیاست نه بالکل بالاتر پکارو چې د سیاسي د ویلیج کونسل د چیرمین او ممبر نه واخله تر صوبایي اسمبلۍ ممبر پورې او امیدوار پورې چې څوک هم په دې کې انوال نه وي، نو بیا خو دا ډېره ښه خبره وه او سرکار به خپل په یو طریقه باندې تقسیمول. خو موږ ګورو چې په هغې کې چیرمینان هم د هغوی هم مداخله شته، په هغې کې د ممبرانو هم مداخله شته، په هغې کې د سیاسي خلقو هم مداخله شته، په هغې کې د مقامي داسې چې هغوی سیاست کې یو رول لري د هغې خلقو هم مداخله شته.
نو زه دا ګڼم چې بالکل شفافیت نشته. بل تاسو ته پته ده چې زمونږ په ضلع کې غریبي خو ډېره ده، خو زیاته غریبي کم خلک چې غرونو کې پاتې دي، بلای علاقې کم چې بالا علاقې، ټول خلک په دې خبردار دي. نن زمونږ ضلع انتظامیه هغه ځای ته یو تروړه نه ده رسولې. او پرون چې ما تپوس وکړو وی هلته 4G کار نه کوي. چې کوم ځای کې 4G کار نه کوي نو زمونږ سیسټم چې دی هغه فیل دی او موږ هلته نشو ورکولی. نو ته په دې جدید ټکنالوژۍ کې چې یو ځای کې ستا 4G کار نه کوي، بھائی چې 4G کار نه کوي، 10 ورځې تېرې شوې، 25 شعبان نن 5 رمضان دی، 10 ورځې تېرې شوې، تاله د دې متبادل څه شی خو په کار وکړه، الټرنیټ په کار وکړي، تاله د هغې متبادل څه طریقه کار خو په کار وکړه. خو د هغې فلحال سرکار ما چې څومره خبرې شوي دي ما ته چې 10 رمضان के बाद देखेंगे، یعنی 15 ورځې د دا لوټ مار وشي بیا به ګورو او بیا د هغې نه وروسته به بیا موږ د هغې دپاره څه طریقه کار وضع کوو. زه شدید الفاظ کې د دې مذمت کوم ډي سي صاحب ته، ضلع انتظامیه ته، فوډ والو ته، TMA والو ته، ټولو ته وایم چې خدا را دا د غریب مال دی دا غریب ته ورسوئ. او کم خلک چې په دې کې کرپشن کوي زه هغوی ته هم دا وینا کوم چې موږ به دا کرپشن ستاسو بې نقابه کوو. زه نن دا وایم چې موږ به د یو سړي ویریفیکیشن کوو. دا وړه چې تاسو څنګه تقسیموئ دا به د دې به د یو چوړي ته ورسره حساب کېږي. اندېر نګري نه ده. او غریبانو ته هم چې خپل حق له راوځئ. ګوره ما 2-3 ورځې مخکې سرکار او ضلع انتظامیه خبرداره کړه چې احتجاج کېږي. خلک چې دی هغه د سهار 7 بجو نه راځي او هغه ماښامه پورې چې هغه خالي لاس ځي، هغه دیاري والا پرېښې ده، هغه ریړی پرېښې ده، هغه خپله مزدوري پرېښې ده او ستا هغه 3 کروړو له راغلی او هغه اوس د 3 په ځای باندې 2 میلاویږي. پرون ستاسو یو د میډیا والا بالکل ناشنې کوي په هغې کې 2 میلاویږي. نو هغه چې بیا خالي لاس ځي نو ما خبرداره کړو. نن د هغې یو چلک و چې یو معمولي غونې احتجاج وشو. نو چې کله دې کې موږ سیاسي خلک انوالو شو او موږ د احتجاج کارډ وکړو نو بیا به څومره پرابلم وي. نو زه DC صاحب ته هم وایم، DPO صاحبې ته هم وایم اور فوډ والو ته هم وایم. دا خو بنیادي طور باندې د فوډ والو کار دی. فوډ والو چې کوم پوینټونه ورکړي دي په هغې زما شدید تحفظات دي. جی سر جی دا راته ووایي تاسو خبره وکړه چې د اوسه پورې طریقهکار چې دی هغه یې نه دی وضع کړی او مس منیجمنټ چې دی موږ په دې ورته وایو چې دوی دا یو غلط بیاني افواه یې خوره کړې ده چې دا به هغه خلکو ته میلاویږي چې چا ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ایون چې موږ میډیا یې په دې مغالطه کې اچولي یا د احساس پروګرام چې کوم دی نو هغه چې ټوټل خپل موږ د هغې کالکولیشن وکړو د ضلع بډګرام دا تقریبا 9-10,000 فیملیانې جوړېږي. اوس دې طرف ته راځو په اورېدو کې راځي څنګه چې تاسو څومره ووایئ چې دا څه د 1 لاک د پاسه خاندانونو دپاره د 3 کروړې وړه چې دي دا راغلي یعنې د 1 لاک تاسو حساب په خپله کوو چې 1 لاک نه زیات خاندانونو له مفت وړې راغلي او په بډګرام کې 65,000 کورونه دي د 2017 د مردم شمارې مطابق. زمونږ په تحصیل بډګرام کې 42,000 کورونه دي د 2017 د مردم شمارې مطابق. نو د دې معنی خو دا شوه چې هر کور ته تاسو پته د مردم شماري د دروازې کېږي، یعنې هرې دروازې ته هغې کې غریب هم راغی هغې کې امیر هم راغی چې هرې دروازې له ورکړي نو بیا هم هر کور ته 2 پیکجه میلاویږي، یعنې 6 کروړې میلاویږي. 6 کروړې چې امیر هم واخلي غریب هم واخلي. ستاسو د کالکولیشن مطابق د ډسټرکټ انتظامیه د کالکولیشن مطابق خو پکار ده چې هر دروازې نه دننه 6 کروړې وړه مفت میلاو شي. ځکه چې زمونږ د 2017 مردم شماري هغه د تحصیل بډګرام 42,000 ده او دغه چانې چې هغه ورسره واچوي د اعلی تحصیل نو هغه تقریبا زما په خیال 65,000 ته سمثینګ دا جوړېږي. نو چې دومره وړه راغلي بډګرام ته
او بیا هغه خلکو ته نه میلاویږي میلاویږي خلک چې دې او ځینې لس ورځې وشوي د 10 ورځو نه بعد بس دو تقسیمو کی او سب ورکی لہذا تاسو دا خبره بالکل بجا ده چې بالکل د کې شفافیت نشته او زه د دې نوم خبر شوم چې دا وړو د شپې په تیارې کې دا خرڅېږي او دا په نور وړو کې استعمالیږي او بیا په مارکیټ کې هغه خرڅېږي نو دا د 40-50 کروڑ قوم د بډګرام قوم ته زه وایم دا د 40-50 کروڑ روپو پیکج دی او دا څوک د جیب نه راکوي نه دا د ممبر احسان شته نه د چیرمین احسان شته نه دا زمونږ د سیاسي خلکو په چا باندې احسان دی نه د ضلع انتظامیه د چا باندې احسان دی دا د یو ریاست په طرف نه یو پیکج دی حالانکه په هغې هم زمونږ تحفظات دي چې صرف اوړه خو نه خوړلی کېږي پکار خو دا ده چې په دې کې هر څه ته ارزان کړي ته د خوراک څښاک ټول څیزونه ارزان کړي په هغې باندې قوم له ریلیف ورکړي خو به هر حال هغه څه چې هغو ارزان کړي دي په هغې کې شفافیت پکار دی ډي سي صاحب ډېر شریف سړی دی زه هغه ته وایم چې ډي سي صاحب که ستا په نالج کې نه نو ته خپل تحقیقات وکړه ډي پي او صاحبې ته هم وایم چې لا اینډ آرډر مسله به جوړېږي او تا ته به جوړېږي نور دلته انټلیجنس چې کوم دي هغوی ته هم چې تاسو خپل په ترو باندې سجی تاسو دا خبره کوه دا ځکه کټ کوم او زه ستاسو په نالج کې دا راویسته غواړم دا کوم سیل پوینټ چې بار جوړ دی ویر هاوس یوټیلیټي سټور ویر هاوس په مخ نن چې پکې دا مظاهره وشوه او 3 غنټې تقریبا روډ بلاک دې ځکه د فود ډپارټمنټ او د ډیپټي کمشنر بډګرام درو چې کوم اعداد و شمار دی یعنی یو ډسپلی دی ډي سي صاحب ته هغه دی هغه په هغې ګوري چې دا د سیسټم سره زما څو اوړه خلکو سره میلاو شو دره او د فوډ والا چې کوم زموږ ډي اف سی صاحب دی د هغې په ریکارډ کې فرق دی څو دی تاسو ته پته شته صرف د یو سنټر خبره کوم 3000 بوجه څو 3000 ډي سي صاحب دا صحافیان دي د دوی دا خبره دا خپل نوټس کې واخلئ لکه تیر شو د 10 ورځو د یو سیل پوینټ یو تقسیم پوینټ چې کوم دی ویر هاوس نز د سب جیل بډګرام په هغې کې د دوی خپل چې کوم اعداد و شمار دی په هغې کې 3000 بوجه فرق دی یعنی دا 3000 بوجه چا وړ دي خو دلته راځو ښه د 3000 بوجو که فی بوجه په 3 باندې کې مونږ 1000 باندې کوو 1000 یعنی زر بوجه شوي زر بوجه 10 روپۍ شوي زر نن سبا 5000 بوجه زموږ 50 10 लाख 30 लाख روپۍ دا چې دي دا صرف یو د 10 ورځې د یو سیل پوینټ کې دا حالت نو په دې ځای کې اوس مثال په توګه د دې مخنیوي ونشي دې کې سره دویمه خبره دا ده چې دا وړي چا دي اوس هغه خلکو باندې کې ګوره چې دا هم د غټه تعجب خبره ده دې ځای کې تاسو راشئ او تاسو ته به خلک ووایي دا هغه خلک وړي چې کوم وردي په غاړه کې د قانون چې کوم زموږ دغه دي که نه چارواکي ګاډي ډکوي او بېتوکې وړي اوس تاسو باندې دا وایي چې دا خلکو دا بوجه دې ځای نه وړي دا خو راغلي د غریب دپاره دي سبا د ادارو په منځ کې به ټسلي ډي سی به وایي زما شی دومره دی ډي اف سی صاحب به وایي چې ما دلته راکړ دی او ریکارډ یې نشته ټوله خطا ده خبره مختصر دا چې کوم مس منیجمنټ چې دی مس منیجمنټ ته موږ بیا ځلې انتظامیه ته وایو چې په دې باندې کنټرول وساتئ د غریب حق ته غریب ته رسېدل غواړي چې کوم خلک په دې کې کرپشن کوي په هغو نظر وساتئ هغوی قانون د هغوی خلاف حرکت کې راولئ چې بډګرام ته کوم غریبانانو له وړه راغلي چې دا غریبو ته ورسي او که حالات دغسې نو نن خو عام پبلک راوتي دي سال به موږ ورسره ووایو احتجاج به هم کېږي او د لا اینډ آرډر مسلې به هم جوړېږي ډېره مهرباني